چې وایي تاسو دې ځمکې ته ګورئ نه چې دا اوچا خړه پړه پرته وي، بیا الله رب العزت په دې باندې باران وکړي او د باران په ذریعې سره په هغې کې قسمه قسم فصلونه او ګیاګانې رازرغون شي. نو د اول نه بالکل خړه پړه وي، بیا د باران په ذریعې سره الله رب العزت د هغې نه شنې ګیاګانې راوباسي. همدغه شانته به دا مخ د ځمکې د انسانانو نه خالي شي او بیا به الله رب العزت د انسانان د دې ځمکې نه راوباسي، محشر میدان ته بیا راجمع کړي. وآیة لهم الارض، یو نښه د دوی دپاره الارض ځمکه ده، المیتتو چې دا مړه وي، وچه وي، خړه پړه وي. احییناها موږ راژوندی کړو دې لره، واخرجنا منها حبا، بیا راوباسو موږ د دې نه قسمه قسم دانې. فمنه یاکلون، نو بعضې د دې نه دی خوري هغې لره. وجعلنا فیها جنات، ګرځولي دې موږ په دې کې جنات باغونه، من نخیل د کجرو و اعناب او د انګورو، وفجرنا فیها روان کړي دې موږ په دې کې من العیون د چینونه، لیاکلوا من ثمره چې دوی خوراکو کې د میوو د هغې نه. دا کوم مذکور شیزونه چې دي د دې ټولو ثمره او نتیجه. وما عملته ایدیهم، یا ما موصوله والی طالبانو، لیاکلوا من ثمره چې دوی خوراکو کې د میوو د هغې نه. وما او د هغه څه نه عملته ایدیهم چې کار کړی وي په هغې کې لاسونو د دی، هغه څه نه چې کار کړی وي په هغې کې لاسونو د دی. یا ما نافیه واخلئ، لیاکلوا چې دوی خوراک وکړي من ثمره د میوو د هغې نه. وما عملته ایدیهم، او کار نه دی کړی په هغې کې لاسونو د دی. افلا یشکرون، دوی شکر نه وباسي. سبحان الذي، پاکی د هغه ذات لره، خلق الازواج چې پیدا کړي دي جوړو لره قسمه قسم شیزونه، کلها ټول په ټوله باندې، مما د هغه څه نه تنبت الارض چې رازرغونوي ځمکې لره، رازرغونوي ځمکه. ومن انفسهم، او د نفسونو د دوی نه. ومما، او د هغه څه نه لا یعلمون چې دوی نه پېژني هغې لره. نو ټول شیزونه چې دي الله رب العزت جوړه جوړه پیدا کړي دي، که انسانان دي که حیوانات دي، حتی چې په نباتاتو کې هم الله رب العزت جوړې پیدا کړي دي. وآیة لهم اللیل، یو نښه یو دلیل د دوی دپاره اللیل هغه شپه ده، نسلخ منه النهار چې موږ راوباسو د هغې نه ورځې لره. فاذا هم مظلمون، نو ناڅاپه دی په تیاره کې پاتې شي، د ورځې نه هغه د رڼا اثر ختم شي، نو تکه توره تیاره پاتې شي، شپه ورته بیا خلک وایي. والشمس، وآیة لهم الشمس، یو نښه د دوی دپاره الشمس نور دی، تجري چې دا روان وي، لمستقر لها، په زمانې د قرار د دی کې چې قیامت دی. یا مستقر معنا موضع قرار تحت العرش، چې د دې د قرار ځای دی چې د عرش د لاندې دی. ذالک تقدیر العزیز العلیم، دا اندازه د هغه ذات ده چې هغه ډېر زورور دی، العلیم او ډېر پوه دی، عالم دی. والقمر قدرناه منازل، دا د قبیلې د ما ازمر عامله علی شریطة التفسیر نه دی. نو قدرنا القمر، مقرر کړي د مونږه د سپوږمۍ لره منزلونه، د دې هم داسې منازل وي چې دا پکې روانه وي، ټول په ټوله باندې 28 منزلونه دي، 28 منازل دي د سپوږمۍ چې دا پکې روانه وي. تفسیر ابن کثیر والا را نقل کړي دي، وی عرب چې دي د هرې میاشتې د شپو په اعتبار سره ځان له نومونه وي. قمر خو سپوږمۍ ته ویلې کېږي، بیا په هرو دریو شپو کې عرب دې ته جدا جدا نوم اخلي. اولنو 3 شپو کې ورته غرر وایي، غرر. بیا په 3 رستنو شپو کې ورته نفل وایي، بیا په 3 رستنو شپو کې ورته تسع وایي، بیا په 3 رستنو شپو کې ورته عشر وایي، بیا په 3 رستنو شپو کې ورته 20 وایي، تاسو ورته ایام 20 وایي، بیا په رستنو 3 شپو کې ورته درع وایي،
بیا پرستونو دریو شپو کې ورته ظلم وایي او بیا ورته دعاوس وایي په دعا سره دعاوس، بیا ورته دراري ویلې کېږي په دال سره، بیا په آخري دریو شپو کې ورته محاق ویلې کېږي. تفسیر ابن کثیر. والقمر قدرناه منازل، سپوږمۍ چې دا مقرر کړي دي موږ د دې دپاره منزلونه، حتی تر دې پورې عاد کالعرجون القدیم چې دا وګرځي په شان ته دغه څانګې وچې کړې شوې د وچې څانګې د کجوري القدیمې چې پخوانی وي یعنې ډېر ټیمې شوې. للشمس ینبغي لها انور چې دی مناسب نه دي د ده دپاره ان تدرک القمر چې دا موندې کې سپوږمۍ لره، ولللیل سابق النهار او نشبه چې دا مخکې کېدونکې ده په ورځ باندې. وکل فی فلک یسبحون، د هر یو چې دی په خپل فلک کې په خپل آسمان کې یسبحون لامبو وهي ځي راځي فلک یا د دې خپله لاره چې په کومو لارو باندې دی ځي راځي. و آیت لهم بله نښه د دی دپاره انا حملنا ذریتهم چې بېشکه موږ بار کړي ذریتهم اولاد د دی فی الفلک المشحون په هغه کښتۍ ډکه کړی شوي کې. ذریتهم قتاده او ضحاک وایي آباءهم، د دی پلارات نیره مراد دي چې کوم د نوح علیه السلام سره په کښتۍ کې سواره شوي، یا ذریت نه مراد اولاد دی اولاد. نو دا اولاد د دې په کښتو کې سواره شوي دي؟ نه. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي د دې نه مراد اوښان دي. الابل هي سفن البر یحملون علیها ویرکبونها، دا اوښان چې دي نو دا د وچې ځمکې کښتۍ دي چې دا خلک پې باندې سورېږي او بارونه هم پکې راوړي. وخلقنا لهم او مو پیدا کوو د دی دپاره من مثله په مثل د دی باندې ما یرکبون هغه شیزونه چې دی په هغې باندې سورېږي. نور هم ورله پیدا کوو لکه دې زمانه کې قسمه قسم گاڑی پیدا کړي دي او دارنګې جازونه پیدا کړي دي او په سمندر کې قسمه قسم کشتۍ وغیره. و ان نشا که زمنګ خوښ شي نورقهم موږ به ډوب کړو دوی لره په دې اوبو کې. فلا صریخ لهم نو هېڅوک فریاد اورېدونکی به نه وي د دوی دپاره، ولا هم ینقذون او نه به دی خلاصېدونکي وي د هغه اوبو نه، نه به څوک فریاد اورېدی شي او نه به په خپله باندې د دې اوبو نه ځان را خلاصولی شي. الا رحمتا منا مگر رحمت دی زمونږه د طرف نه، ومتاعا او فائده دا ومتعت متاعا الى حين تر یو وخت پورې الى انقضاء اجالهم د هغه نیټو پوره کېدو پورې. واذا قیل لهم کله چې ویلې شي دوی ته اتقوا ما بین ایدیکم تاسو ویریږئ د هغه څه نه چې مخکې را روان دي، وما خلفکم او د هغه څه نه چې تاسو شاته پرېښي دي من الذنوب یعنې کوم ګناهونه تاسو پخوا کړي دي او ستاسو نه وروستو پاتې شوي دي یا مخکې را زمانه کې تاسو ته کم ټیم را روان دی. لعلکم ترحمون دې دپاره چې تاسو باندې رحم وکړی شي. وما یاتیهم نه راځي دی ته من آیت کم دلیل من آیات ربهم د دلایلو د رب د دی نه د الله رب العزت د دلایلو د قدرت نه دی ته چې کم دلیل راشي الا کانوا عنها معرضین مگر دی د هغې نه اعراض کوونکي دي ډډه اړوونکي دي مخ ګرځوونکي دي د الله په قدرت په دلایلو کې سوچ نه کوي او دغه شان ته پې ورتېرېږي دقې ته اعراض ویلی کېږي. وإذا قیل لهم کله چې وویلی شي دی ته انفقو خرچه کوئ په مساکینو فقراو غریبانانو باندې مما د هغه څه نه رزقکم الله چې الله درکړي دي تاسو ته. قال الذين كفروا وای کافران للذین آمنوا کسانو ته چې ایمان یې راوړی استهزاء دا خبره کوي خندا او مسخره کوي. انطعمو آیا منګه خوراک ورکو من هغه چاته لو یشاء الله اطعمه کدا الله خوښ شوی وي نو هغې ته به خوراک ورکړی وي.
ابن عباس رضی الله عنه فرمایي تفسیر مدارک لیکلی دي وای په مکه مکرمه کې څه زنادقه چې یو طرف ته د مسلمانانو سره هم ناسته فاسته کوله خو کافران دقه ته زندیق ویل کېږي نو څه زنادقه په مکه مکرمه کې او دا مالدارانو پیسې ورسره وي نو دوی ته به چې چا وویل چېرې تاسو سره دومره روپۍ دي د دې غریبانانو سره لږ مدد کوئ په دې خپلو روپو نو دوی به ویل چې یاره که دا مونږ څنګه وکړو چې الله رب العزت یو سړي ته پیسې نه ورکوي نو مونږ یې ورله ولې ورکړو دا به خندا کوله مسخره به یې کوله چې دا الله غریبانان پیدا کړي دي نو مونږ یې چې مالداره کوو نو دا خو د الله په فیصله کې رد و بدل کول دي نو دا یو خندا کوله ښه خو په دې پوهېږي نه چې دا غریب الله ولې غریب پیدا کړی دی ځکه که الله وغواړي ټول مخلوق ته یو شانته رزق ورکولی شي که نه خو چې ټول یو شانته پیدا کړي نو بیا به امتحان د کوم ځای نه وي او انسان خو په دنیا کې چې پیدا دی دا خو مسلسل په امتحان کې دی نو غریب چې دی دا د مالداره دپاره امتحان دی او مالداره د غریب دپاره امتحان دی ښه انو طعمو آیا منگا خوراک ورکو من هغه چاته لو یشاء الله کدا الله خوښ شوی اطعمه نو خوراک به ورکړي وي غتا ان انتم نستیتا الا فی ضلال مبین مگر په خطا ښکار کې استي ويقولون وایدا متى هذا الوعد کله برازي دا وعده د قیامت چې تاسو مونږ ته دا غي دم کې نه را کوي نو دا وعده د قیامت به کله راځي ان کنتم صادقین کچر د تاسو رښتونه استي فيه په دی وعده کې الله فرمای ما ينظرون د انتظار نه کوي الا صيحه واحده مگر د یو چغي اولنې شپېلې روح المعانی والا وای هي الصيحه الاولى في الصور التي يموت فيها اهل الارض چې د دې نه مراد هغه شپېلې د اسرائیل علیه السلام دا چې ټول زنده سر چې څومره په مخ د ځمکه باندې وي دا به ټول مړه کېږي د دې شپېلې سره صیحة واحدة یو چغه یو شپېلې تأخذهم نیسي به دی لرا وهم یخصمون او دی به خبرې کوونکي وي خبرې به کوي د یو بل سره فلا یستطیعون توصیة نو دی به طاقت نه لري د وصیت کولو بأن یوصى چې چاته وصیت وکړي چې زما مال دې داسې شي او زما مال دې هغسې شي وصیت به نشي کولی ولا الی اهلهم یرجعون نو به د خپل اهل طرف ته راګرځېدلی شي من اسواقهم و اشغالهم د خپلو بازارونو نه او د مشغولتیاګانو نه به کور ته هم نشي راتلی چې په کوم ځای باندې و په هماغه ځای باندې به ګیرېږي